بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، خیبر پختونخوا کې په عمومي توګه او بیا په سوات، وزیرستان، کوهاټ، پېښور، خواوشا علاقې کې چې کوم دی په خصوصي توګه خبرونه دا راځي چې دلته کې حالات یو وارې بیا خرابېږي او چې کوم عسکریت پسند یا دهشتګرد دي د هغوی موجودګي په دې سیمو کې په خاصه توګه بیا د سوات چې کوم چارباغ تحصیل، مټر تحصیل یا کابل تحصیل دی هلته کې ډېر زیات دي. دغه شان د پېښور مضافات اور دې سره سره ډکي مروت، کوهاټ وغیره، دره دمخیل، تیراب ډېر ځایونو نه دا خبرونه راځي چې یاره دلته کې دهشتګرد دي یو وارې بیا ډېر زیات اکټیو شوي دي. په سوات کې خو باقاعده اوس دا رپورټس هم راځي چې هلته کې د یو بل اپریشن تیاری روان دی. سوال دا دی چې دا حالات ولې دوباره داسې شو او د حکومت یا زموږ د ادارو د سنجیدګۍ د دې نه اندازه لګي چې تر اوسه پورې لکه نن د وزیر داخله رانا ثناء الله دا بیان چې په سوات کې صورتحال کنټرول کې دی او دا څه خبرې چې را روانې دي دا ټولې افواګانې دي. ما په خیال د دې بل دا سوات نه دا خبره نه راځي چې څونه وزیران، مشیران یا هلته کې کوم مخورس خلک دي هغوی د سوات نه نقل مکاني شروع کړې ده. د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په دې صورتحال کې نه موږ ته د صوبایي حکومت د طرفه څه داسې تیزي په نظر راځي یا د دې سچویشن چې کوم دی څومره ګمبیر دی د دې نه د مرکزي حکومت له اړخه او څنګه چې مخکې هغه موډس اپرنډي د دې خلکو هغه شانتې وستې خلکو نه بتې اخلي، خلک چې کوم دی ټیررایز کوي، څوک چې بته نه ورکړي هغې ټارګټ کیلینګ کیږي. نو دا صورتحال روان دی او نه دا خبرې په میډیا کې رپورټ کیږي، نه د دې خبرو حوالې سره مرکزی حکومت څه ایکشن اخلي، نه صوبایي حکومت او سونه په سواګه د سوات چې کوم ایڈمنسټریشن دی کا کمشنر دی کا هغه پولیس افیسرز دي خاص کر ډي پی او شو یا ډي آی جي وغیرہ شو هغوی سره رپورټس دا موږ ته چې کوم راځي چې بالکل د سبچ رپورټ دی. نو زه دا وایم چې بل طرف ته ولس چې کوم دی هغوی پاسون کړی دی، هغوی پاسېدلي دي او دا ډېره ښه خبره ده چې ولس دې ځلې دا یو خبره په باندې دا حل کوي چې یاره مونږ به چرې هم بیا به نه هجرت کوو او نه به مونږ دا دغه پرېږدو او نه به مونږ چې کوم دی دې خلکو ته د خپلې علاقې پرېږدو. نو زه دا ګڼم چې دا ټایم دی او په دې وخت کې ما په خیال صوبایي حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، مرکزي حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، د سیاست یا د سیاسي الزاماتو نه راوتل پکار دي او دې مسلې ته چې کوم دی او سیریس دغه چې دا ولې دومره لوی قربانۍ خلکو ورکړې، په لکونو خلکو کورونه پرېښودل، په زرګونو سکیورټي فورسز، پولیس، اهلکار شهیدان شو. د هغې نه پس چې کوم دی څو کاله پس هغه واقعیات بیا کېږي، هغه خلک بیا راپاڅېدو، هغه خلک بیا اوس خلک ټیررایز کوي، بیا د خلکو نه بتې اخلي. بل دا دی چې خلک بیا مجبوره کوي چې خپل کورونه خپلې علاقې پرېږدي. نو یو ډېر محدود صورتحال دی. په سوات کې که د اپریشن خبرې کېږي نو دا د کم لیول اپریشن دی، سکیورټي فورسز کوي، پولیس پې کوي، څه کوي. نو ډېر څیزونه داسې دي چې هغه دې ټایم کې یو په پرده کې دي. نو زه دا ګڼم چې دې وخت کې زمونږ سیاسي قیادت له مخې راپاڅېدل پکار، ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي. پښتونخوا چې کوم دی یو وارې بیا د اور غېږې ته روانه ده خو زمونږ هغه سیاسي بیانیه هم نه ښکاري چې راګنې زمونږ سیاسي لیډرشپ اگر چې ولس راپاڅېدلی دی خو ولس په خپله راپاڅېدلی دی، نه یو سیاسي ګوند د دې مشري کې، نه یو سیاسي رهنما د دوی مشري کې، نه فیډرل ګورنمنټ دوی ته سیریس دی، نه صوبایي ګورنمنټ دوی ته سیریس دی او سونه په سوهاګه چې میډیا چې کومه ده میډیا هم دې له توجه نه ورکوي. نو زه دا ګڼم چې دا ټایم دی او سوات علاقه داسې ده خاصه توګه باندې چې دلته کې د خلکو دا ټول د هر د پاکستان د هر ګوټ د خلکو دلته کې انویسټمنټس دي، څوک تجارت کوي، څوک دلته کې هوټلې دي، د چا ګیسټ هاوسز دي، د چا څه دي، یو ډېر لوی اکټیویټي دلته کې روانه ده. نو دا کوم چې صورتحال دی په ټول ملک کې په خاصه توګه د سوات حوالې سره د یرې ترخې یو صورتحال دی. خو د بدقسمتۍ نه پکار دا دی چې زموږ سیاسي قیادت په دې وخت کې مخې ته شي، مرکزي حکومت، صوبایي حکومت، خپل سیول سوسایټي په دې وخت کې کردار ادا کړي. یعنې خدای مکه هسې نه چې بیا هغه حالات راشي په سوات کې کوم چې په 2008 او 2009 کې